میراوس د خلکو مینه دلته کې څنګه ګورې ګډې دا ګوره دا خلک چې راغلي دې ځای ته راغلي او تا له سپیشل راغلي او دلته مې چې میراوس سره بازدید نو تا د خدای ډېر خوشحاله کړي ستا د خدای عزت وکړي دا دویم ځل دی غالبا چې ته دلته کې راځې او زموږ د یو علاقې خلک یو بل ورځ مې یو شعر لیکلی دی زه خپل لیډر پسې سکار ته لاړم راته غوسه شو ویلې زه خانیه ما وی چې تا له مې ډالۍ راوړې ده بیا په خندا شو وایي راځه خانیه ما وی چې ستا په ګاونډ کې اوسم ما ویل چې زه ستا په ګاونډ کې اوسم راته وی شابه زه روزه خانیه چې ما سره یې ګټ په لاس کې ولیدلو وایي دې سره پکار ده یو بیزه خانیه ما ویل چې نور وس زمانه کېدلو وایي چا نه به دې اغشتې وه قرضه خانیه نو ما ویلې زوی مې شپاړسم کړی دی وایي نوکري غواړي زه راځه خانیه ما ویلې خیر د چپړاسي برتي که وایي څاروي پټو ته پې بوزه خانیه نو ما وی غوا میخې سره ولې نه شي بیا خرڅوه پې خربوزه خانیه ګاډۍ سره پولیس تانې ته بوځي چې ډب ورکوي لږ په مزه خانیه دا یو بله خبر راته راته شو یو ځای کې دوه چرګان په جنګ وو ګیدړ پې راغی دواړه یې وخوړله بیا دا برید داسې په پنج باندې پاک کړو ښه چې زه د باندې رالم ګینوس په یو بل وجلي وو زه د بل ورځ د باران کې د چت نه راپرېوتم دا لاسونه دا یې ټول داسې مچې وینې غوښې غوښې پرون یو بوډا راغی په غوږونو لکونو ما ته یې څنګه یې بچې ما یې راپروت یم نه دغه نه او دا لاسونه خپې مې ټول وایي ښه شکر دی چې خپل صورت روغ سترګو خبره دې زده کړه د زلفیانو موږ دې مو نه پېژنو که نه ګوره نو سترګې زما خو لاړې ده هر سړی راځي هر او که تاسو په دې باندې د علماو نه تپوس وکړو که نه چې دې کې دیسه نو قسم په خدای چې دا موبایل یې به م ماتې کړي کتونکو میراوس د تنګي سیمې سره تعلق ساتي 400 ډسټرکټ سره تعلق ساتي او دلته کې په دغه ملکڼ په دغه غرونو باندې آباد شوی دی دلته کې د ملکڼ د خلک چې ولکه به مینه ورکوي دغه مینې رانه دلته ایثار کړی دی خو دا مینه نه وه نو میراوس په یا په تنګي کې یا د مومند جنسې هغه قبایلو کې چې کوم ډیوټلې کړي په پېښور تاکال او په ډېر کوم ځای کې په باړي پوره کې که دا د رزاق روډ باندې زموږ ټلو هغې مخې ته ولاړو ما د روډ نه غاړه یو ښځه ولاړه داسې دوه واړه واړه بچي وه سره نو ما ته یې اشاره نو ما یې که دا زمونږ خپله ده مونږ کور به ترې غله چې زه ناسې په یره ورلم ما یې ولې ما ته یې ته مې راوسې ما وی یا ګوله وایي 4 کاله وشو چې کونډه شوې یم او دا دوه واړه بچي مې دي وایي ځان له سر سورې ګورم نو ما ورته یې ولې دا سفر ده ته زه ښکاره بیا رشکې ته وخته خبره دا ده چې تا د مینې خبره وکړه دا ډېر مینهناک خلک دی ډېر دینداره خلک دی او حقیقت کې دا ده چې ما غونډ پاکستان نه بهر ملکونه هم ډېر زیات کتلي خو په دې خلکو کې دومره مینه ده دومره مینه ده چې قسم په خدای اوس دې مینې زه د کټ کړم کلي ته خو په سبا تر روان یم دا صدر طارق خان دی صدر طارق خان نو کتونکو میراوس باره کې بټخیلې ته راغلي وو بس وی چې هغه سلام وکړو چلو چې زموږ موټروی کې بس راغلی دی مو خراب شو دې ځای کې راته لارې انا خینې موږ به ټول دې غوره خېږي زموږ موټر هم شړ شو دې موټروی ملنګ ته یو دربند سند ته نو اورې کتونکو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او موږ دلته چې راغلي نو صرف د میراوس لیدلو د یو داسې اداکار دی یو داسې فنکار دی چې د پښتو ژبه یې ژوندۍ ساتلې ده د چا په مخ خنداګانې په دې ورځو کې موږ خوشحالۍ ته ډېر اوږې ناست یو خوشحالۍ شته دی نه ځکه چې یو ګرانه ګراني ده بدامني ده لاپروایي ده د مشر کشر تمیز ختم شوی دی عزت چې کوم دی ختم شوی دی خو په داسې وخت کې یو سړی چې ښځه وایي چې زه خفه یم میراوس سره یو 3 منټه انشاءالله په خندا به ځي دا خبره ده چې تاسو ته ما مخکې مې یو ځل ویلي چې په پاکستان کې د منشیاتو خلاف اولنی قدم دا مه ایښي بالکل لکه خلک خدای پاک زما د لاس سره نشونه اړولي دا څومره لوی دغه بالکل بیا راته سکولونه حواله کړه او نشې به مې لکه یو نشې بل نشې ته ویې هغه ما ورته چې جمعې لمونځ کوه هغه د څه ورځ وه د جمعې ورځ وه که نه بل ورته وایي که خدای مې ایمان نه خطا کړي ما ته اتوار ښکاري ښه یو نشې بل نشې ته ویې خبرې چې ډاکټران یې ولې دومره ښه شته یا بل ورته یې نه ماما وایي دې د شونډو نه سرخي لرکه
د سترګو نه رانجې لرې کړه او د مخ نه میک اپ لرې کړه نو څه به ترې جوړ شي نابل ورته څه به ترې جوړ شي خو زما ښځه به ترې جوړ شي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ حاضر کتونکو د خبره په دلیل تنظیم د تحریک انصاف د لیبر وینګ د صوبایي صدر د ملکن ډیویژن صدر او د آل اوټل اسوسییشن صدر طارق خان په درناوي کاوش او په ډېره مینه موږ د سیمې ته راغلي او تلو بټخیلې ته په بټخیله کې موږ میلو شو د اخلاص ویلفیر کم پروګرام و هغې کې هم ګډون وکړو خو تلو او دلته د هوټل کې ډوډۍ وخوړله عرفات هوټل دی عرفات هوټل نو حقیقت دا دی د هوټل هم خوښ شو او د دې هوټل والا د امین هم خوښ شوه نو موږ وایو چې دوی د امین خو هم تاسو سره شریکه کړو او خو تاسو زه نو دا زه دله یقین در کوم او تاسو وایئ چې یاره کوم هوټل کې موږ روټۍ وخورو نو تاسو ته به هر څه میلاویږي نو عرفات هوټل ته راشئ خو بیا هم څه ګیله شکوه نو ما سره خبرې کولی شي او صدر صاحب هم موجود دی صدر صاحب هرکلی درته یم څه وایې ډېره مننه خوشحاله اوسې آباد اوسې ته زموږ خاورې ته رالې خاص کر زموږ درګۍ ته رالې موږ دا ډېر په دې ډېر زیات خوشحاله شو او زموږ هوټل ته رالې او زموږ د هوټل ته یو پروګرام ته وکړو نو درته ډېره مننه کوم بړخیل ته راوړو د بړخیل د خلکو مینه هم ته وکتله ډېره مننه کم کسان چې په دې لاره ځي دا عرفات هوټل چې د پېښور نه څوک راځي دا په دې ښی طرف دی څلورم دریم نمبر هوټل دی او که د سواد نه راځي نو دا پنځم نمبر هوټل دی انشاءالله 24 घंटे به د سرویس هم برابري کانې هم برابر ده انتظامیه هم ټیک د جمعات هم سره دي او ګاډو پارکینګ هم سره دي انشاءالله څوک نو امید کیږي بنا مطمئن به انشاءالله دا زموږ سره بالوسین روډ دی او الحمدلله دا داسې یو هوټل دی چې دا د 20 کال هوټل دی بالکل کتونکو موږ ګورو دې ګاډي ته وګوره ګاډی راواله دا وګوره دا سورلی چې کوم دی دا راځي نو دا دلته کې راځي ستاسو نوم دی ما نوم ثناء الله ته هوټل کې څه کار کوي موږ د ډرایورانو په خدمت کې کار کوو نو ډرایوران له مینه ورکوي ډرایوران له مینه ورکوي ډرایوران له ولې مینه ورکوي په کار چې سوالو له مینه ورکوي مینه موږ دی خبره کوو چې دا خلک بیا راځي سوالو چې مینه ورکوي بیا خو نه راځي صحیح ها ستاسو نوم دی عمر رحمان جی دلته څه کوئ زه بټخیلې مجید دلته سم چا سره راغلم سکارم خوراک لا نه خوراک له نو مرغی صحیح نو کتونکو بالکل تاسو راتلی شئ دی هوټل ته نو صدر صاحب دا خلک چې راځي دلته کې او دا خوراکونه کوي اکثر خلک ګیلې شکوې خو هم کوي او پخېږي دلته څه دلته مونږ سره روش دی سره کړې غوښه ده ساده غوښه ده قورمه ده کابلي پلاو دی سی کباب دی زموږ سره دال ماش دی سبزي هر یو قسم او چای پسې سپیشل ډوډۍ پښتانه وخوري او چای پسې نه څښلي وایي دا مونږ څه دا کړل نو چای پسې سپیشلي او انشاءالله زموږ ریټ هم ډېر کم دی کمزوري کسان چې راځي مونږ ته پیسې هم نه لو څوک یې وس هم نه کړي مونږ کېنه وروړه د الله لپاره وکړه دا ډونه خلک یې خوري تاسو هم پکې وخورئ انشاءالله چې څوک راځي دا هغه هوټل دی زوړ هوټل د 20 کال هوټل دی دا نور هوټل ډېرې جوړې شوې خو دا یو عرفات دی د 20 کالو د دې انشاءالله که څوک راځي ګاډو ته ګورئ که نه دې ګاډو ته ګورئ ډرایور به هم ښه عزتي خو د سورلی به د هغې نه انشاءالله سیوا عزتي صحیح اصل خبره دا ده بل کوک د کوک خبره کېږي کوک زمونږ دواړه افغانیان وروڼه دي دواړه د افغانستان دي یو ګلاب صاحب دی یو هغه بل روز رحمت الله صاحب دی ښه زبردست کانې پخوي کتونکو زبردست کانې پخوي دا وګورئ جي دا خلک ناست دي دا باقاعده ډېر ښکلي او بیا د افغانیانو کانه به تاسو کتلی وي هر ځای کې خو په سعودي دوبۍ ملیشیا چېرته کې خو هوټل وي یادېږي نه د افغانیانو یادېږي او دا دلته کې هم شته دي نو بالکل راتلی شي رخایش او ښکلې بندوبست دی نو انشاءالله موږ هم وخوړله مطمئن یو تاسو ته هم شریکوله نو شریک هم کړه سره عرفات هوټل یاد ساتئ په خپلو دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ صدر طارق خان هم یاد ساتئ زموږ ټول ملګري یاد ساتئ او دا هوټل هم یاد ساتئ چې دغه شانتې په ښه طریقه باندې د سوارلو ډرایورانو او کوم خلک چې راځي چې د هغوی خیال ساتي نو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه کتونکو دا مهال موږ ملکان په غر یو
د خبره په دلیل د انصاف لیبر وینګ او د آل هوټل اسوسییشن د صدر طارق خان سره رفاقت الله هم زما سره دی یاس خان هم زما سره دی راغلو دلته کې بټخیلې ته دعوت و الیاس سهارا و اخلاص والا او هلته کې لاړو هغوی سره میلو شو او د صدر صاحب ډېر زیات خواهش و چې راځي به کارونه پرېښودل ډېر ښه راته لګي ملکڼو مو لیده ملکڼو دا غرونه مو لیدل دا شنې شنې ونې مو لیدې دا ښکلې فضا مو لیده دا ښکلې هواګانې نو بیا ښکلې مالټې تازه مالټې دي نو خورو یې الله مو باد ساته څومره مسافر دي خو لر دی خو بر دی څومره پښتانه مو ګوري څومره موږ سره مینه کوي ټول لپاره نیکې خیلې او ټول لپاره سلامونه انشاءالله بیا مخامخ کېږو الله خوشحاله